اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما اسلام عزت مند مسلمانان رونو الله رب کائنات عز وجل سره زما په کامل ایمان خوشاله کا. نننی درس چې دی هغه د یوم الشک د شک د روجې مسله یعنی د شکی روجې د مسلې بیان دی. حدیث پاک کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د عمار بن یاسر سے روایت تھی قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. د عمار بن یاسر سے روایت دی کم سړی چې یوم الشک کې د شک روجه ونیسي شکی روجه ونیوله هغه د ابو القاسم صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکړه. شکی روجه نیول ممنوع دی. ها د شعبان په 10 شپه یعنی په یو کم 10 تاریخ کو دوریازي وغیرہ په وجه میاش اونلیدې شوه خو یو سړی د میاش لیدو شهادت وکړو ان یو سړی د میاش د لیدو شهادت وکړو او د هغه شهادت قبول نکړې شو. دغسې دو فاسقان یا دو کسان هغه فاسقانو د میاش د لیدو گواهی ورکړه او د هغوی گواهی قبول نکړې شوه. د هغې په سحر چې کومه ورځ شي یعنی 10 تاریخ نو هغې ته به یوم الشک ویلی شي. ها د شک ورځ به ورته ویلی کېږي. د شک ورځ به ورته ویلی شي ځکه چې د هغې ورځ باره کې دا هم احتمال کېدلی شي چې د رمضان شروع شوی دی او دا احتمال هم کیږي چې رمضان شروع نه دی. نو د دې غیر یقیني صورت په وجه دی ته د شک ورځ ویلی شي چې آیا رمضان دی او کو رمضان نه دی، آیا د روجې ورځ ده او کو د روجې ورځ نه ده. نو که په 29 تاریخ اوریز وغیره نه وي او څوک سړی میاش ونه ویني نو 10 تاریخ ته به یوم الشک د شک ورځ نه وایو. دې حدیث کې د دې ورځې باره کې فرمایي حضور پاک علیه السلام چې یوم الشک کې د رمضان یا د واجب نیت سره روجه ساتل مکروه دي. البته په دې ورځ د نفلي روجې ساتلو باره کې حضور پاک علیه السلام فرمایي چې نفلي روجه مطلق نفلي روجه ونیول شي چې دا شک پکې نه وي چې دا د رمضان ورځ ده کو د رمضان ورځ نه ده، بس مطلق نفلي روجه ونیول شي. الله تبارک وتعالی بیا هغه نفلي روجه په فرض باندې بدلی. خو که چېرې دغه ورځ ده یوم الشک ورځ چې کوم ده هغه د رمضان وخته نو دغه نفلي روجه الله تبارک وتعالی بیا په رمضان کې قبلوي. او کو دا نیت یو کو چیرې کو دا نفلي روجه شو کو دا فرضي روجه شو دغه روجه بیا نه کیږي، دا شکی روجه شو دغه منه ده. یو د عوامو لپاره روجه ده، یو د خواصو لپاره روجه ده. خواص هغه خلکو ته وایي چې په دې میاشت کې هغې روجې نیولې وي یا د کال په کال دغه 3 روجې اخیر روجې ساتي د شعبان د میاشتې، دې خلکو ته خواص ویلی شي. دوی د پاره دغه نفلي روجه بیا الله تبارک وتعالی په فرض باندې بدلی. ناغي دغه روجه نفلي روجه خواص خلق نیوي شي.
خو د شک روزه چې کوم دی هغه نه کیږي. عوام هغه خلکو ته ویلی شي چې په دې میاشت کې سر روزي ساتي نه او بیا دغه شکي روزه وي دا زما نفلي روزه شوه، دغه عوامو اعتبار نشته په دې باندې چې هغه روزه وساتي. خاص هغه خلک چې هغه خواص خلک دي او داسې خلک په دنیا کې شته چې هغې 3 میاشتې روزه ساتي، د رجب د میاشتې، د شعبان د میاشتې، د رمضان د میاشتې. د هغې دپاره بیا دا یو مشک نه ګرځېږي، هغې په دې عادي وي، بس هغه دپاره هغه الله تبارک وتعالی بیا په فرضو کې حسابوي چې میاشت د رمضان دغه ورځ وګرځېږي هلې. یو مشک روجې نه به ځان ساتئ، دغه نه کېږي. مطلقي هغه روجه نیول چې هغه په دې کې شک وي نو هغه شک روجه نه کېږي، او مطلقي نفلي روجه نیول پکار دي د خواصو د خلکو دپاره چې خواص خلک په دې نیت روجه ونیسي او عوام د دې نه ځان وساتي. نو یو شک روجه کې ډېر احتیاط پکار دی او ځان له خپلې روجې نقصاني کول نه دي پکار. رمضان شریف یو عظیم او قدرمند میاشت ده، د خیر او د برکت نه ډکه میاشت ده، د هغې احترام پکار دی بلکې اهتمام پکار د میاشت د کتو چې هر سړی میاشت ته وګوري او د هغې دپاره ګواهي پیش د خلکو روجه خرابه نه شي. اللهم صل علی محمد مبارک وسلم.